پارټۍ سره تړون وي. زما عزتمندو سیاسي پارټۍ مشر یا خان یا کشر یا غریب یا مالدار سړی سیاست چې کوم سړی کوي دی نه څوک جنت ته بوتلی شي او نه د جنت ته دوزخ ته بوتلی شي. موږ خلک سیاست صرف د دې لپاره کوو چې زما د ډلې ډبلې مضبوطوي، زما د علاقې د خیر ښېګڼې کار کېږي، زما د علاقې ستونزې حل کېږي او زما د علاقې خدمت کېږي. زموږ تعلق خصوصا په دوابه که زه خبره وکړم نو په دې دوابه کې موږ حقیقت خبره دا ده چې په دې دوابه کې چاته هغه اقتدار نه دی میلاو شوی کوم چې د اشنغر خانانو ته میلاو شوی دی. خو دا زموږ بېوسي ده چې موږ هلته خلک واز کوو. بیا موږ خلکو دا ټاکلې ده چې په هغه خلکو کې زموږ لپاره غوره څوک دی، زموږ د دې علاقې په مسایلو باندې او زموږ د دې علاقې په وسایلو باندې خبرې څوک کولی شي او کوم سړي زموږ د علاقې له خپل حق ورکړی دی. زه دا منم چې دوابه ډېره پسمانده ده، اوس هم ډېره پسمانده ده او حقیقت خبره دا ده که موږ خلکو ځان ونه پېژندو نو دا به بیا هم دغسې پسمانده وي. موږ په دغه خانو کې بیا یو خاني ټاکلې ده چې هغه خاني ده آفتاب احمدخان شیرخو. آفتاب احمدخان شیرخو د دې علاقې د دې دوابې چې کوم خدمت کړی دی نو خو زه دا خبره وکړم او لکه تاسو ټولو ته تاسو د الله په ذات قسمي چې دا تېر شوي دوه ځله په دې دوه ټولنیوال کې چې کوم چې دا امپیګان او امیګان رالل په دې دوابه کې به یو ورځ خبره مې راکړې یو بل څه دې ګټې خبرې دي. موږ خلک خبره کوو ګیس راوستې دي، بجلي ټیټ کړې ده، روډ یې ټیټ کړې دي، دا به ډېرې زړې خبرې دي. په دې نوي اقتدار کې راغلي مشرانو موږ چې کوم دې چېرته یو لار کوڅه پټ کړې ده میده کړې نو خلک بدل کوي. ما خو اورېدلي ده پکې رښتیا دي او که دروغ دي. په افغانستان کې دا هم راوځي چې د ډوکې مرۍ نه د خنزیر غوښه خوړی چې دونه خوړی شي ته به جمدې پاتې شي. نو موږ په دغه خانو کې بیا یو خاني ټاکلې ده چې هغه آفتاب خان دی او آفتاب خان یو داسې سیاسي مشر دی چې هغه د دې علاقې په کوم انداز کې خدمت کړی دی نو زه نه منم چې داسې یو بلې پارټي راشي او د دې علاقې خدمت وکړي. حقیقت خبره دا ده چې ما په تېر شوي د ریاست صاحب په الیکشن کې خوله مې ډېره واړه ده او دا خبره ډېره زوروره ده. ما د دې دوابې په هره اوږده کې دا خبره کړې ده چې کوم ځای ته زه رسېدلې یم دې مشرانو نه ما غوښتنه کړې وه چې ما له به موقع راکوې او ما په هغه ټایم کې دا ویلي چې د دوابې خلکو ځان کې شعور را بیداره کېږي نو بیا به خفه یې بیا به افسوس کوې. نن د دوابې خلکو ته زه مخ په وړاندې ولاړ یم او تاسو نن هم افسوس کوئ بیا به هم افسوس کوئ که ځان هم ونه پېژنئ د دې نه پس بیا هم کوئ. ښه خبره دا ده چې تاسو خپل ځان وپېژنئ، په خپلو بچو باندې په دې علاقه باندې په دې دوابه باندې رحم وکړئ، په خپل ځان باندې رحم وکړئ او داسې یو نماینده په ځان مسلط کړئ چې هغه ستاسو د بچو او ستاسو خدمت وکړي او ستاسو د وسایلو او ستاسو د مسایلو نه دوست کړي. زه سابقه امیدوار بېلګون مشر میارشد صاحب تپاس کوم چې راشي او د خپلو حیرانو ځواب